بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې داسې خطرناک دور کې زما په سنت چې عمل وکړو 100 شهیدانو ثواب دی. نو هغه کوم سنت دي یارونو چې هغې سره د اړنه رسم بدعت ټکراوي، د اړنه تمام عاجزولي یو شانې ده، ته میدان کې ودرېدې بل شانې دې وکړه، د نبي سنت باندې د عمل وکړو 100 شهیدانو ثواب دې واغست. شهادت څه ټوکې دي؟ موږ د شهادت خبر په ممبر نشو کولی، کافر کېږو، ځکه بیا کته لالا دي خفه کېږي. پوه شوې؟ چا چې کوله قبرونو لاندې پراته دي، ته چا نه تپوس وکړه شیخ ولی الله صاحب څخه لاړ شئ، مدرسې کم ده پرته ده، په خپله کم ځای پروت دی. صحیح نوم د ملک د دین څوک نشي هغسې یې اول زه عاجز زه خو چې ټولو کې کمزور یم، موږ څوک سړو کې نه حساب وي. پوه شوې؟ موږ ته خو دو پسې سره مونځ نه کېږي، نو یو دین نه کوي را پسې، موږ باندې څه زور دی خلکو له مونځ نه دي کوي که نه، تا پسې دي کوي. ته ټول عمر شرکیات بدعت کفریات بیانو، تا پسې دي کوي. زه د خدای کتاب بیانو، ما پسې مونځ نه کېږي، خطیب صاحب ون سړي پسې نه کېږي، صحابه صاحب خو جلاړ هغه پسې خو خود نه کېده، هغه څه به ووایي. خبره دا ده چې د کم سنت مقابله کې بدعت رسم، دا رسم بدعت نه کوم او د تمام زولی د قوم د علاقې هغه پیغور ته ځان نه سمه، بس دا ستا یو سنت نه دی، دا د 100 شهیدانو ثواب. او دې دور کې دا اوس چې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام علامی خولی دی، دې کې سنت په باندې عمل کولی، دې ورغوي تلی کې لاس کې سکورټه نیول دي، دې کې تلک سکورټه ونسه. حضرت ته الله ښودلي و چې داسې دور به راځي، هغه موږ نه نولید. زمونږ ځای ته راپورې میره ده، مرکز دی، تاسو تلي راغلي به زما 40 کاله کېږي دغه ځای ته چې موږ راغلي وو. په 40 کالو کې خپل ځای کې خو یو بند موږ وخت سره تړلی و، نن 40 کاله مخکې حقې باندې روان یو. یو سړی زما د لور نکاح راځم د فاطمې شانې ورکوي که د بش د ښځې شانې ورکوي؟ وایي د فاطمې شانې. مې بلکل ټیک، هغه یې داسې ورکړې وه، زه به دله نکاح وکړم، که د بش د لور شانې ورکوي زه دې نوره نکاح نه تړم. دته سړي ته پته راغلی وایي ما نه یې تړلی. راپور دی میره کې نږدې ورځو کې واده د چا جوړ شو، ټول نیکان خلک دی، سنت ته څوک نه ټینګېږي. کنې ما سره ته کښېنه حساب وکړو، حساب خو به کوو که نه. ما ته ملګرو وویل داسې واده دی، مې میره کې او بیا واده او بیا ما بلای لکه داسې چلې زه به بیا د منځ نه پاسم چې روانې پکې وو. کله چې ته په سنتو خپېږ دي، زه هغه ځای کې زه ډېر به کمزور یم، ته د نبي په طریقې غیرت کوم. زه هلته کښېنم نه، زه څه کولی نه شم، کښېنم ولې؟ بې غیرته سړی به نه وي چا به کښېني. وی نه نه، دا به داسې نظام دی چې علما به راځي بیان به کړي، ته به آخري بیان وکړي. ایس قسم پټاخه څه ټنګ ټکور څه شی به نه وي، مې کې و نو د منځ نه به پاسم، بیا به سړی تاله خفګان جوړ شي که مولا صاحب زه بللم. خیر هغه لاړو موږ، هغه قصې وه، الله دې هغو سره ښه وکړي. 40 کالو کې ما یو واده سنت مطابق ولید میره کې. زما ورسره ګاونډ دی، غم خادي ده ورسره. هغه واده وشو، پای کې ځینې د محراب منبر والا کسان ډېرو، موږ یې سله نومونه اخلو. پوه شله چې هلته نه دی راغی، دلته یې د نبي سنت جاري کړو، دا موږ پسې کیو. نو واده والا ته وایي دا څه ختم و د وړو که دا واده و، دا ختم و که دا واده و؟ وای زما خدای چې دا مولیان به سبا خدای له څه جواب ورکوي، دا ختم و که دا واده و؟ چې زه مولا یوامي ایله لوی کارنامه وکړه، په عزیزولۍ کې په رشتهدارۍ کې خپې پې کېښوې، د نبي طریقې وکړه، زه راځمه پیغور ورکوم. په کمې لارې داسې خلک جنت ته ځي. حدود اشرف علي صاحب نه خو غیرت زده کوي که او اتفاقي او عالم دی، پاسه 100 کاله مخکې وفات دی. منګه پیدا نه و د سره کومه زمانې مخکې هغه وفات دی.
د هغه د خپلې خور واده و، څه معمولي رسم پکې کېده، یا به دا رسم کېږي یا به اشرف نه به کېږي، که نه کېده خو یم به که نه اشرف علي به کور نه وي. زه د خور واده کې شرکت نه کوم. د خپل کور نه اووت، د خور په واده کې شرکت یې نه دی کړی. دا هغه خپل کتاب کې لیکلي. نن ډمان ګډېږي او موږ مولیان زو الحمدلله نحمده ونستعینه، بیا ورته وایي النکاح من سنتي نو فمن رغب عن سنتي نو فلیس مني. النکاح الف لام سره ویلي هغه نکاح هغه نکاح چې ما کړ دی محمد رسول الله فرمایي هغه زما سنت دی. دا ستا دا نننی نه دی، دا ستا والا خو نه دی. دا نږدې ردو کې شواله به پخوا ورته مونږ ته د شي وایي دا چې کومه بختور ده بدقسمته ده تباه واده چې هغه ته څه وایي؟ شواله وایي که نور څه شی وایي؟ څه علاقه کې شی ورته وایي شواله ده که نه، دغه شی به نو هغه ځوانان ملګري لګیا شي دي د څه کټ دی که څه شی دی داسې اوچتۍ پکې ته برنه هغه چې داسې اوچت شو چې واپس ته بې طریقې چې راغی په ځمکه چې ولګېد ملا یې نیمه شوه. خوند یې وکړ. دا شی دا دین دی، دا دین دی. د دې علي صاحب چې واده و نو ښځو داسې اوچت کړی و راپرېښي و. د فاطمې چې واده و دا ترتیب و. د صدیقه عایشې چې واده و نو دا طریقه وه. نبی علیه السلام څومره ودونه کړي نو دا طریقه وه. څه شی نشته وروڼو. مقصد دا دی چې کم سنت مقابله کې رسم بدعت و هغه سنت باندې ته عمل وکړو 100 شهیدانو ګټه دې کړله. پوه شوې؟ د پیغور ته ټینګېدل ګران دي. د ابو طالب صاحب چې موږ د هغه نوم ډېر په ادب اخلو، ولې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت یې کړ ده ډېر زیات، بې انتها خدمت یې کړ. منت ورته هغه کوي لکه نن سبا موږ کیس کراس کوو، بیا اسانه شي. کیس کراس کوي سړي الفاظ زما دي دا ګوره، یعنی څه نه څه عذر جوړ کا چې الله ته ستا خبره وکړمه. محمد ته رښتینی حق والی، ستا دین حق دی. خو د دې عربو جنکۍ به بیا خاندي ورواره ته تره ته وګوره ورواره پسې لاړ بې غیرته تره ووایي. یارونو دې زاړه چې غیرتیان خلک و هغه دې پیغور ته نه دي ټینګ شي. نو ما تا خو د سقا ګانډولو خلک یو، موږ به څه ټینګ شو؟ پوه شوې؟ دې پیغورونو باندې به خپې کېدو او د نبي طریقه اوچته کوي. بس بیا مزې کوه. سړی په هوا بالوزي وي بیا ځي مزې کو. او دا غیرت ته الله راولي په هر چا کې. اول مولا کې پوه شوې بیا په تاسو مولا کې نه نو بجلیګر صاحب رحمت الله علیه خبر دی بې غیرتو مولا چې ته غیرتي کېدی شي دا چې دا عقل مني وي. څه غیرتي سړی واقعي غیرتي حد په تام ولګ حد په تام صحیح سړی و. دنیا دا نظام دی خاورو لاندې تاري او روان دی زی دغه شان. دا جماعت تاسو جوړ کو تاوان وکړو دا د الله په ځای ولګئ چې دا ځای د چا به و دا له پاسه پې خرچې وشوې کړاو وشو. د دې د تاسو له الله اجر راکړي. اوس دې کې لوی کمال بدای چې د 7 کالو نه بره ده چې دې کې مونځ کې ولاړي تکبیر اولا سره اخصم ساده مولا سره دا نه چې وروستو ملا تل کور ته اوده دی ته اوس راغې سنت ومه وي. خو د سنتولو ټیم دی د سنت کولو ټیم دی. خدای دې پوهه که خلک تل دی اوس څه سنت دی اوس مونځ کومه دا یاد ساتئ. مثلا په یو نیمه مونځ دی ته پوه شې مونځ شوی دی اوس راتله جومات ته ګناه دی تا جرم وکړو امامتۍ سره د مونځ ونه کو یو جرم اوس یې څرګندی لګیا چې پلانکی دا اوس راغی دا ستا ډبل ګناه شو. اوس به څه کوې اف ام په دور کې به ما وي تاسو نه هېر شله خبرې لاړلې ما به یې د زنانو څادر واخلې غلې نه ماشوم زموږ راغل مونځ لږ ناوخته شی دی پې ځان د سړو نه وباسه ځکه سړي رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. سړي چې هغه د الله د دین نه هغه ته بیا رکاوټونه نه
بیا نه د دنیا پیسہ نه بل شی هیڅ شی نه. د مدینې لوی تاجرو تمامه سرمایه یوړه او د شام نه شراب راوړه. حرمت ته شرابو نو نازل لا خلکو سکل. مدینې ته چې نږدې راغی اوښانو باندې ګوډې ډک کړي دي مشکونه. تاسو هغه الفاظو باندې مې نه پېژنې دا ګوډی خو د بېزې نه مې دې وخت کلی چېرته دا مشکونه ډک دي دا ګوډې ډک دي نور لوښي خو نه هغه دور کې. کس ورڅخه راغی وی تا څه راوړل وی اعلی شراب د شام نه. وی شراب خو حرام شوي دي. وی ښه اوښان یې ودرول راغې یا رسول الله داسې تللی وم څه چې جیداد سرمایه وه وړې مې وه ما تجارت له شراب راوړلي ما واورېده حرام شوي دي. نبی علیه السلام یې حکم راغلی قرآن کې حرام شوي دي. وی څه حکم وی توی کا مدینې نه بار په شګو کې یو مشک خیک کولاوی او د هغې نه شراب په کته په دې بهیږي. دومره خفه شی نه دی دا غیرت لګي. که صرف جانمازونه سوري کولو باندې جنت ویرونو نو بس نبی علیه السلام به کعبه کې مونځ کو دننه نه چا سره ټکر و نه جنګ و نه شدت و نه خفقان و نه صله رحمي کټ کېده نه غاښونه مبارک شهیدان کېدل نه وینې کته په پړکو مبارکو بهېدلې هېڅ شی نه و مزې نه وي. ته به جانماز که تا څوک څه وایي ورته لږ باروزه ځولې کې ووایه دا کفر دی خدای ورته کفر ویل دي خدای ورته ناروا ویل دي الله ورته شرک ویل دي. موږ ته تاسو دا کفر کو زما وروڼو خدای ورته کفر وایي. پوه شوې الله خپل نبي ته دې قرآن کې وایي قل یا ایها الکافرون ووایه ای کافرو لا اعبدو ستاسو شان عبادت نه کوم تاسو زما په شان عبادت نه کوئ لکم دینکم ستاسو ځان له دین دی زما ځان له دین دی. الله داسې وایي که ته د الله نه هوښیار راغلی موږ تا پسې راځو. دې وجه نه دا معاشره زموږ ورسېده تباهۍ ته او زناورتوب ته ورسېده. ما ته چا د موبایل کې وښول لکه د غویي خپرونو یو لیش کته څه شی ورته کرشونرې کښې دي هغې نه یو لیش نیمبره بوټ زنانو له جوړ دی که سړو له جوړ دی ځان له بیا هلته غور وکړه دا دقه خپه ده ویښته پې اوږدي ښه ما له الله ښایسته خپه راکړله زه دې ولګمه د خرو خپې ځان ته واچومه. برطانیه کې لکونو روپۍ لګوي سړي ښځې ځان پر وروستو لکۍ تړي هغه لکۍ په لکونو روپو کېږي. تعلیمونو خو دې ته راویستو چې د انسانیت نه خرو ته ورسولو. لکۍ زموږ هلته خر سره کې څه علاقه کې خر سره نه غوی سره غوا سره میخې سره بیزې سره د ګډ خو تپوس مه کوه لکۍ چې پلار نه چې اوچتول. پوه شوې چې دا نه وي که نه نو یا به د نه خر جوړېږي یا غویې یا بل څه شی. دا یو کتاب دی دی د غویانو نه راولي انسانیت ته. سړیتوب دا کتاب ښیي څو ځایه 14 ځایه وایي او ساس کیا ساس کوي ته یې څه شی الله وایي وروڼو موږ نه وایي موږ پردی خبرې درته رسوو. ساس کیا نور صورتونه پرېږده دا سوره یاسین چې په کوم قرآن کې ګورې که نه نو سوره یاسین خیرني شاید چې تاسو هم دې دلته خیرن کړئ. پوه شوې سوره یاسین خیرني اقصې ده ښه ګوره مګل دی تاسو هم دغه نو دې سوره یاسین کې هم وایي چې ساس کوي. پوه شوې ساس کوي. 15 طریقې د انسان د پیدا کېدو دي بنیاد دی. ته پکې یو پاکه وښیه مزید تاله انعام راکو که ګنده ساس کوي پلی موزو سره کېږي نه ګنده لارې باندې دا ساس کې وته دی 2 طریقې شوي. ګنده ځای مور د رحم کې جمع شی دی 3 پلیتۍ شوي. دننه خوراک ګند دی وینه ده 4 طریقې شوي. په ګنده لارې پیدا دی 15 طریقې شوي.
ته ما ته شپږمه ښولی شي نشته زمونږ څه حیثیت دی رونو زمونږ حیثیت به شي جبریل نه به مخې ته والوځو که موږ سړي شو او هغه سړي چې قرآن ورته سړی ویل هغه سړي چې قرآن ورته هغه زنانه چې قرآن هغې ته زنانه ویلې ده هغه د فاطمې والا خوی به زده کې نبی علیہ السلام می دور براشي بربنډي به سره د جامونه سره د جامونه به بربنډي جنت بوی په حرام دی بوی نشي دی تلل سکه بوی په حرام دی نن دا جامې دا جامې دي 3 لکو جوړه ما د ناوی ولیده دکان کې 3 لکو جوړه هغه څنګه وه ته به لیونی شي لیونی کېږه مه دا شپې چې بعضې خلک د مچردانۍ کې سملي مچردانۍ دې لیدل نه دا مچردانۍ دا بالکل باریکه دا پکې څه سپرنګان ونه شی چې لګېدلي سریه ونې دا مچردانۍ ده لستوڼي ما وکته ماشاءالله دکاندار صاحبه دا خو جو ډېر ښایسته به پکې ښکاري یو چې دننه دې ځای کې نری ونې واسکټ دی دې جوړه کې ما دا واسکټ ولې ویجي چې دا څه لږ ونې پرده وشي دې کې موس کېږي نری څادر په سرۍ بیا چې ګرمي ده نه صبرېږي بیا تور څادر استعمال کوي نری نو تور کې د ویښته او د تور څادر فرق نه راځي چې تک سپینی نری نو دا ویښته پکې که ته نږدې نه وګورئ ته زما ونې چشمې ولګئ یو ویښته به شمار کې دا پرده ده یارونو دا حرامي قطعي خبرې دي خلک یې کوي دې ته به څوک فکر کوي د زنانو عزت زما رب ساتل دی زنانو له حیا ورکړ ده محمد رسول الله فرمایي الحیاء من الایمان حیا د ایمان نه ده یو سړی خپل رور ته څه خبره یې کوله نبی علیه السلام یې څه چل دی تا څه وایې وی زه د رور ته د حیا خبره کومه وی الحیاء من الایمان حیا د ایمان نه ده چې حیا نه وه ایمان نشته مزونه چرته لاړه نفلونه تهجدو چې حیا نه وه نو خو ایمان پاتې نه شو دا بنیاد د دوبه لاندې ډي پي سي کړي چې بنیاد یې نشته دیوال ودرولی شي دا د حج دیوال دی دا د مز دی دا زکات دی دا روجه ده دا دیوالونه به ودرې خو پک لاندې به ایماني نو چې ایمان ختم شو دا ته په څه ودرئ بیا مثال د ونې دی چې ویښې و بره میوې دي پاڼې دي ګلونه دي غوټۍ دي ویښ د ونې ایمان شتی نه بره په تمه دا مڼې خورم په ارام کښېنه نیکه دې نشي خوړی ویښ د ونې چنجول دی بره پاڼه زړه شی ده مڼې نه کوي ته څه چل کوي ټولو کې اول چې سړي کې د الله باندې ایمان وي یقین وي بیا ورپسې مز دی روجه ده حج دی زکات دی او هر عمل د الله حکم د نبی طریقې مطابق ریون علما وایي تپوس کوئ آمیانې تاسو ټول چلونه نشئ زده کولی دقه یقین جوړ کئ هر کار کولو نه مخکې تپوس وکئ دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه څه ده موږ تپوس کوو نه یا تپوس هله کوو چې خر ورغړو زموږ علاقو کې یو ځای دی هلته بده کړه وه هغه چا سمه سړو نن سمه کوي سار سمه کوي بل سمه کوي مه کوئ وی هغه یو ځل خر سره د پیټي لاړ چېرته نو په کته والوت وروستو بیا هغه کشر هغه سره اوس چل کوي وی دا کړه سمم وی خر لاړ پیټه لاړ اوس کړه څه ته سمه یې رور موږ تپوس نه کوو که تپوس کوو که نه نو حاله کوو چې موږ هغه شی روان کړی په اوږی کې یو کال قرباني وکړه اتو کسانو غټه میخه حلاله 8 کسان دي
مفتی حفیظ الرحمن صاحب الله دې غریق رحمت کی ژوندی و هغه ته فتوا راله چې داسې چالو شو خطا یې وشوه موږ اتو کسو وی نه ده شوي دقسې جوخته ونې مې خبله واخلی او دور ارزانو چې شپېته اتیا زره باندې به کېده واغېسته بله حلاله نظر غویې به حلال کی تقسیم به کی غوښه دا مازغه ونې نه بر د ککری کی زمونږ نیکه بابا په د مازغو ماین دی ما دا د څه شي مازغه خورای وی دا چې د نظر غویې و ما دا مازغه خو فیصله به هله کوو چې دا نور غویې څه شو وی نور خو موږ خپله محله کې بغیر د فرق نه برابر ټول باندې تقسیم کړو مې رور نظر خو ونه شو ته د مازغو باس کوې مازغو که تو مرګي هغه څه شي کې به ډالډه کې به وتړسخایې خدای خبر دی شته که نشته د غوی به څه مازغی پوه شوې ماسټر صاحب سکول وړو ته وي چې تاسو د غوا پیس کوئ ته به ډېر تکړه یې یو ناکاره واړه وړکوالي نه چې یو سړی ناکر یا وړکوالي هغې استاد جي موږ خو کور کې اوس خیر او دغه د غوا پیس کلي هغه خو دومره ناړامه ناکاره دی هغه په څه نه پوهېږي صفا قمقل دی ماسټر صاحب یې غلی کړ داسې شاګرد لګي چې استاد غلی کړي که د غوا په پیو کې دی نو هغه شی موږ په پیو ساتلی استاد جي او ترپه کې وایي موږ یې منې کوو پولو نه دانګي په دې خو نه کېږي دا تربیت قرآن و سنت باندې کېږي دې تربیت له الله دا کتاب راوړ دی رونو دنیا کې هیڅ داسې کتاب نشته چې بغیر د پوهې نه څوک لولي سوا د قرآن بل هیڅ کتاب نشته دا علما دی ووایي دو دې ثابت کی ګران ګران زموږ د ګرامر کتابونه دي ای عربی زده کولو هغه ناروا قصې دي پکې د پخوانۍ زمانې تاسو ته هغه کولو مناسب نه دي مولیانو تر چې کومې قصې دي پوه شوې هغه کې زړه عربي ده دومره ګرانه ده چې سړی سر په سري چورلی لیکن چې موږ یې ویو نو موږ هغه استاد چې دی د هغې ماهر نو هغه درې څلور معنی د هغې وکړي نو ځان پې پوه کړو نو بیا یادو واحد کتاب قرآن دی چې په پوهېدو نه بغیر یې لولو بس نو دا نه ده چې لولی ما لولی موږ یې لولو تاسو لولی خو دا زده کوئ او د دې شانې آسان کتاب دنیا کې شته نه رب داسې وایي نو داسې وایي که نه رب داسې وایي دا آسان دی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر من یقینی آسان کړ دی قرآن للذکر علمی اصطلاحات ځان له کوه که نه صرف نحو معنی منطق جو خلکو باندې سر چورلولو نه څه چل کوه تا څوک منې کوي خو للذکر یې سړیا الله څه فرمایي للذکر نصیحت په طور آسان دی لکه ما تاته واقیم الصلاة رب فرمایي مونځ کوئ تاسو ټول پوه نه شئ واقیم الصلاة مونځ کوئ دې کې د نورو قصو څه ضرورت دی واتو زکات ادا کوئ رب وی ورکه زنانو ته د هغوی مهر ورکه خپل لوڼو لا مهر ته په دې پښتو پوه نه شوي اردو والا په اردو باندې پوه نه شلو په دې انداز قرآن کریم الله آسان کړی دی دومره خس بچی هغه یاد کی خس بچوړی هغه یاد کی دومره بل کتاب د عربی دی دا بچی یاد کی پلار یې نشي یادول حالانکه دا ګران کاروم دی آیتونه یو شان دي بعضې لیکن باوجود هغې نه یاد دا ولی دا د دې یو معجزه ده دا د حضرت ژوندی معجزه تر قیامته پورې نه ختمېدونکې پخوانو نبیانو معجزې ورسره تللي زمونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه قیامته پورې خلکو دا ځان وشلو د دې قرآن په دشمنۍ کې سلپاسه 1,00,000 کتابونه خلکو کړي انګریزانو څومره سلپاسه 1,00,000 کتابونه کړي د دې فیل کولو لا فیل نشو یو انګریز دی مسلمان شی دی هغه وایي ما مسلمان ته وکتل زما نفرت مسلمان ما مې چې لیدم چې غوښې وخورم
ما ته تفسیر د انګریزای میلاو شو ما کور کېناستم ویښ نه سره پورې ما چوکوت وای زما خدایه داسې دي امن دې کې دی حیا دې کې ده د بل مال خوراک دې حرام ګڼي ظلم دې حرام ګڼي غریب حق ورکه د یتیم ورکه د ښځې ورکه ښځو په نوم پکې صورت ما ایمان راوړه وی زه مسلمان شیم مسلمان ته په کتلو نه زه مسلمان شیم د دې په کتلو مسلمان ته چې ګورم نه کېږي زنانه بارمل کې مسلمانې شوې جماعت راغې ریوڼ ته جاز نه چې په اسلام آباد کې کوشلو که کراچۍ کې چې وکته د پاکستان دا پوزیشن هغه دغه کې څه شي ورته وي ایرپورټ کې خو ساتلي که نه هغه پوزیشن چې ولیدو وی موږ خو واپس ځو دومره د بېحیا پوزیشن خو زموږ د کفر په ملک کې نشتی ستاسو مسلمانانو په ملک کې چیرې امیر صاحب عالم هغه ورته وی تاسو اسلام دو ته کتلو باندې راوړلی که تاسو اسلام حقانیت کتلی دی تاسو اسلام وګورئ قرآن کې دی هغې دې بې پردګۍ ته حرام ویلي دي احادیثو کې د دې منع راغل ده اسلام هم راوړی نو اسلام کې د دې کار گنجایش نشته د دې ملک جماعت و بار ملک یو ملک ته برطانیه که کوم ملک ته چېرته تللی و هلته کې یو غټ دکاندار و تاجر و هغه څخه لاړ امیر صاحب دعوت ورکړي ښه کار دی او ورته تاسو کم ځای نه راغلي وه پاکستان نه امیر صاحب یې د مټ نه ونیوې زر راځه ما سره بوی ته غټ دکان و غټ ورته دننه یو الماره کلا وکړه وی دا شراب ویني ویاو وی 1 نمبر شراب دا ستا د پاکستان نه جوړیږي دا مهر پې لګېدلی دی پیغور راله راکړه که نه ما کې ځای وکړه وی دا نور ملکونو هغه 1 نمبر نه دي ته د پاکستان نه ما مسلمانو له راغلی ستا د ملک نه شراب 1 نمبر دي امیر صاحبي موږ سره بیا جواب نه نو څه جواب به موږ سره جواب شته نشتی الله دې زموږ په حال رحم وکړي دې کې تاسو ته وایي دا کوئ دا مه کوئ دا خورئ دا مه خورئ تاسو یریږئ مه قضا کېږي نه 2 پورې 2 ټایم راکړل 2 پورې به ځو دا بالکل مه یریږه زه ګاډی ته ساعت په ساعت ګورم پوه شوې خبره ده قضا کېږي نه بالکل نه قضا کېږي دا مسلې موږ ته یاد دي الله فضل سره څه مې ووي ما څه ووي نو ګوره هغه شراب ورشلل چل داسې دی دې کې وایي دا خوره نو یار ور خوره دې کې وایي دا مه خوره نه به خوره نبي علیه السلام ته صحابي دعوت ورکړ یا رسول الله راشه ډوډۍ به وخورو یو ځای ډېره ښه ده لارې باندې ته داسې حضرت یو سړی بل ور پورې ونښت بل چې ونښت جو یا الله حیا نبي علیه السلام له به خدای څومره حیا ورکړي ونه وي ورته چې ته مه راځه هلته خو هغه د ده نه دي ویلي دروازې ته چې ورسېدل هغه سړی خوشحاله شو حضرت تاسو رالی وی صیبه موږ راغلي وو دا یو کس را سره د لارې ننښتی دی راغلی که ستا اجازتي دی به دننه راشي اجازت نه ده ته ووایه چې ځه هغه یا رسول الله قربان چې تا سره راغلی دی په زارېدو باندې دواړه راځئ موږ ته تعلیم راکړی شو تا ته ووایه تاسو بیا راتلی 2-3 کسان زموږ ډوډۍ ده راشئ ته به 4م نه بیا ته 4م نشي بوتلی په حرام خوري نشي بوتلی تا ته د 2 کسو ویلي 3م نشي بوتلی نشي بوتلی بس بالکل نشي بوتلی نن داسې پته شتي نن ودونه یو ځل واده وشو یو ځای کې هغه کس زموږ څه خبرې اورېدې وي نو څه ځای نه هغوی پسې کسان تل دي دا رشته به راویسته هغه وی صیبه زما یو 2-3 کمرې دي یو 2 زه خالي کولی شمه تاسو 5-6 کسه راشئ زیات مه راځئ ما سره نه ځای شته او نه دا د دین نه خلافه ده موږ علماو نه اورېدي ما به د ګاونډیانو کور خالي کړی وله چاول به پخکړي اوسه ګرانه نه وه خو دین دا دی چې دا لانجې دې نه
نو تاسو 5 شپږ راځئ 4 راځئ راشئ 5 شپږ راشئ کسان تللی دي ورپسې 30-35 هلته چې ټویټو نه کوز شو هغه چې وکاته एकदम ماته ټلیفون وکړو وی دا خو داسې چلو شو ما څه چلو شو وی ما 5 شپږ راشئ 35 راغلی دي 5 کم صالح راغلی دي دوله تولی دوله بړستن یعنی هنګامي طور باندې بیا سړي ته ګرانه شي اول نه خو سړی څه وکړي ما تام د زما معنی تا ته مشوره راکمه ډېره ښایسته راکمه وی ووایه ما د خپل پلار زوی باندې چې هغې باندې عمل ونه کړي وی څه وکمه ما 2-3 کیلو چاول پاخه کا پوره 2 کیلو پکې سور مرچکې واچوه پوه شوې ولې چې دې ونه کړه نو ته د سره د خپل پلار بچې نه وی کې مې بله وکړه زه به د پلار زوی نه 2-3 هغه کیلو غټونه دچکې و هغې چاول را کړه 2 کیلو نه هم پکې زیات سور مرچکې والې صحیح سور مرچکې ما سکې به راوړې به د مثالدار نه چې ته سیزل کوي که نه کوي چې بوس را نړې وای چې ورته وی لړله پاخې کړه نوړی چخلي چې اوچتېږي ځکه سلنسر ته एकदम اور رسي خوراک سه سلنسر دا ډریوران پیژني تاسو نه پیژنئ سلنسر ته رسي ما ته هغه خو ټول شی پاتې شو یو مجمع میخ و 2 نوړی اخلي سړي پاسي ما ستا ډوډۍ زوروره ده ډوډۍ زوروره ده دې ته ډوډۍ وایي بیا خبر شو دا کار ورته دا شی ورته دخوله ما ته تا موږ سره دا کار وکړو جي خدمت ته خلق دی او خدای له به څه جواب ورکوو په کار داسې وه بلیل شپږ یې زی صالح کسان ولي تا سره اوس څه وکړي هلته چل وکړي تاسو خبره دا ده هر کار د سنت مطابق شي نو پس ته به کامیابي دې کې وایي زنانو له مهر ورکوي څوک وایي الله وایي موږ ورکوو یرور کمتر ورکوو دې کې وایي د لور در سره حصه ده دې کې وایي د لور در سره حصه ده دې کې وایي یتیم له ورکه پوه شوې دې کې وایي کنځل مه کوه زه تا سره روان شم نسب کنځل درته کوم روان تا سره ما د بیبي د مور د نیا کنځل کوم هغه غریبه خو 80 کاله مخکې قبرستان هغه قبر یې مروک شوی دی قیامت کې د هغې لاس به یې زه خو 80 کاله مخکې مړه وم تا زه بجرګرام کې یاده کړم تا ښه نه دي کړي تا بد کړي دي حساب شروع کېږي به ګران حساب دی الله دې موږ تاسو سره اسانتیا وکړي ډېره به ګرانه شي پلار په ځای زوی نه لګي زوی په ځای پلار نه دی یو ورور مړی کړی دی بل نشي ویشتی او ویشتو ته الله حق نه دی راکړی اچا چې قتل وکړه 15 دفعې قرآن ذکر کړي دي ادارنګې ګوایي ده نږدې ورځو کې یو ځای کې کس خبره وکړه زموږ دې ځای کې یو کس دی کیس چلېده زوی یې مړی کړی کیس چلېده بیا هغه د چا نه چې مړی شی دی هغه ستړي شله زړه اوس دې من خلاص شوی هغو دې جج ته وایي چې دا هلک چې کم قید کې دی د پلار کې راشي او هغه ووایي چې زما زوی مړی نه دی کړی بس موږ پرېږدو ورته نو جج وایي سړو نو مخکې به هم ویلي نو موږ هم ستړي کړو وکیلان او ځان هم ستړی که مال نه خلاص شوی هغه راووخته هغه پلار نه والا تپوس کوي دا مړی چا کړ دی وی تا ته پته نشته جج صاحب دا تاسو چې قید کې اچول دی زما پلانکې زوی دا ده مړی کړی دی هغه وارثان د چې د مړي چې کوم وو هغه وی جج صاحب زموږ روغه دقل ته ولیکه اوږده ومه خبره عقلته کې په عدالت کې لاسونه یو بل سره میلاو کړه د پلار د رښتیاو د وجې چې په 80 لاک نه خلاصېده د پلار رښتیا ووي او حقه ګوی کړله زما زوی معاف دی معاف نن وایي په دروغو په رښتیاو کار نه کېږي رښتیاو خو د 80 لاکو روغه په وچ پوچه ختم کړه یارونه په رښتیاو کېږي زما رب وایي کېږي زما نبي وایي فإن الصدق ینجي رښتیا نجات ورکوي دې سړي له نجات ورکه که ورنه که روغ مړی معاف نه شو ډېر کمیر زموږ معاشره کې علماء ولد الله توفیق ورکی دو بیان کوي هغه اورئ او هغه شانې عمل کوئ ستاسو پای کې خیر دی ما آیتونه خپل غم خادي
دی باندې رونو غیرت وکړي او چې چا پر رسم کړی دا نو زما چې څو تجربه د هغه رشته د خوشحالو خدای نه ده جوړه کړې هغه ګن کې تللی که نه چې بیا علاج نه کېږي نو څه به کوو هر کار کولو نه وړاندې تپوس کوه ریوڼ عالمان لیکي چې تاسو وایي د 1,00,000 روپۍ یوه جوړه اخلی نو بیا هغوی دې الفاظو سره وایي چې او ظالموں اگر سنت مصطفیٰ کے طریقے پہ اس شادی کو اگر آپ کر لیتے تو 1,00,000 سے 1,00,000 میں 20 شادیاں ہو سکتی تھی شل ودونه کېدل 5,000 کے دن ضروری جوڑا ضروری پیزار ولې د ناوی نه کېږي 5,000 کې دې ګرانۍ کوم کېږي یارونو نو په 5,000 چې د یوې ناوی نظام جوړېده نو شلو ناو نظام د شل ودونه ونه شله 20-2500 شل پې کېدل نو ټول روانه دی بیا ریوڼ عالمان لیکي چې په رسم رواج لا په سود پیسې اخلای سنت مصطفیٰ په طریقه باندې عمل نه کوي نو دا معاشره تباهی کې ده تباهی ته روانه ده انسانیت نه زناورو طرف ته مخلوق روان دی پاسه غور وکئ دې کتاب ته لاس واچوئ دا ستاسو د رب کتاب دی دا څه زمونږ نه دی چې دا زمونږ دی دا د الله طرف نه راغلی دی نو ما آیت مې لوستی و د هغې معنا به وکړو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا دارنګې موږ وحی کړې ده تا ته ای زما نبي قرآن په عربۍ کې لتنذر چې ویری په دې باندې القرى مکې والا خلق مکې ته القرى وایي نور کلي د دې نه خوارې شي دي ما تا ته د څوک وایي رڼو الله پاک وایي ښه مولیانو خبره نه کومه الله وایي دارنګې ما حکم وحی کړې ده تا ته قرآنا عربیه قرآن په عربۍ کې اے ربا تلاوت لد لیگلے سشی لد لیگلے دے لتنذر القرى چه دا مکی والا اولو یرو ومن حولها چار پیرا ټول دنیا دا خلقو یرو پی قرآن دیلو منگ صرف تلاوت تے نشورو کو بس ایدہ غلطے کی ویو ولا یغتب بعضکم بعضا اللہ وی غیبت مکوائی ایدہ جماعت نا بارو تو غیبت شروع کو شیخ الحدیث سے فضل اعمال کوم دا حدیث نقل کړ دي چې ډېر لستون کې د قرآن دی قرآن د مخې نه د هغه په خولې لعنت وي دا څنګه لعنت وي چې قرآن وایي چې دا کار داسې وکئ دی دلته وللي دغه ځای کې بل شانې کوي قرآن پې لعنت وي مخې ومن حولها او بل ځای قرآن وایي وانه لذکر لک دا قرآن زما نبی تعالی نصیحت تے ولقومک استا قوم لنصیحت تے او د دې باره کې به تپوس کیږي بل ځای قرآن وایي الم یاتکم نذیر جهنمیان د جهنم په گیټ به ودرېږي الله به فرمایي فرشتے به ورته وایي الم یاتکم نذیر تاسو څوک یره ورکوونکی نو راغلی وی قد جانا نذیر موږ ته خو راغلی و تاسو څه کړي فکذبنا موږ وی دا اصل لګیا دي نو دروغ وایي اوس هم وایي مولیان اصل لګیا دي تبلیغیان اصل لګیا دي نو خود اصل لګیا دي خپل پالک خپل دال ګرځوي نو خود اصل لګیا دي پوه شوي اثر نشته زموږ خبرو کې نن عمل نشته سیب روانه وشو وتنذر یوم الجمع او یره خلق درز د جمع کېدو چې ټوله دنیا به جمع شي لا ریب فی هغې کې شک نشتی لا ریب فی هغې جمع کېدو کې شک نشتی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر یو ډله به جنت ته لاړه شي یو ډله به دوزخ ته لاړه شي دوزخ نه دی الله مونږ ساتي دا ستا د تنور اور نه دی یارو دې کې ته ګټه وغورځوه نه سوځي که سوځي نه سوځي هغې ته چې ګټه وغورځوله سوځي اولی کېږي روایاتو کې راځي که جهنمي جهنم نه وخت کلی شي دنیا اور کې دننه شي اوده به شي لکه بړستانه کې چې اوده شي ده به داسې اور سکلی چې دا اور د هغې مخکې شی نه دی
الله دې موږ ترې وساتي. داسې اوپره قیسې نه دي، دا قرآن او حدیث ورته بیانو، دې باندې یقین وکړئ دا شی د باندې را روان دی. او نن سبا خو چې درز شي ډاډسن واوړي، ځوانان بوډاګان پکې یو نیمې، ځوانان ټول تلي که نه تلي. اسکوټر والا خو تپوس مه کوه، خو جنتیرې حروله روان دی، بوډا کېدو نو مخکې حروله رسېدل او ساریږي نه. داسې کېږي سړی ولې وي تعدي ده پې، مرګ نږدې دی، مرګ نږدې دی، دغه نه که لاړه جو کرګ نږدې دی. رسه ورته رول، بلکل رسه. ولو شاء الله، که د الله رضا په دې کې وي چې ټول د یوه ډله شي دنیا کې، لجعلهم امة واحده، ټول به مې یو ګرځولیو. ولکن یدخل من یشاء فی رحمته، الله رب العزت داخلی چاله چې رضا شي په خپله مهربانۍ کې. والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، ظالمان نشته دی دوله څوک دوست او نه امدادي. چا چې ظلم کړی دی د هغه ملګری الله نه دی. الظلم ظلمات، ظلم ټولې تیرې دي یوم القیامه، قیامت کې. څوک چې وایي چې زه په تیرو کې پاتې شم، نو ظلمونه دي کوي دنیا کې. چې خوښه یې تیرو کې پاتې کېدل، ظلمونه دي کوي. پوه شوې؟ پردي حق سره مزای دنیا کې هېڅوک ما ازاروئ. دا دنیا د څوک غریب وي، څوک مالداري، څوک ناجوړی، څوک کوږ رواني، میږي هم روان دی. نو تعالی خدای طاقت راکړه ته جو داسې مږي، نو خدای به دې پوندونه خلاص کړي که نه. څه ګرانه خو نه ده، ډېر دی دا خبیشتې نشي ګرځېدی، نشي ګرځېدی. دې باندې د هر چا حق دی دې ځمکه باندې ګرځېدو. غریب دی هغه غریبۍ کې پرېږده چې ګرځي ځان له. دا ټول مالدار کړی وی، دو به یو بل خوړلی او تر اوسه. دا د خدای نظام دی. څنې غریبانان پیدا کړي دي، څنې مالدار دي، نو څنې پکې نوکري کوي، څنې پکې تا باغ ساتي، څنې پکې ستا کنډریتوب کوي، ځنې تا له سپلی ګنډي. سپک مه ګڼه، که ته سپک ګڼې نو دغه ګنډلو واله نه وي. دا سپېږمه د سریشي د سپلی چل به کوي، ضرورت دی که نه دی؟ که لوی نه لوی سړی دی هلته کیني، د هغه په صندوق ونې باندې کیني، څه احتیاط ونه کړي، ځکه دا جامې خیرنېږي، سپینې دي، هغه وله وګنډي، دنه 50 روپۍ واخلي. موږ د هغه محتاجه نه یو، موږ محتاج یو. دا هر یوې بل ته محتاجه کړ دی. نظام د دنیا روان دی. که دا هر یو موړ شو، قرآن وی ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، که ډوډۍ زیاته کم د چا نو دی باغي وګرځي دنیا کې. چیلې موړ کم بیا د پترس روانې لکه رګ دی وته دی، نه نه پیسې دي را سره، څه موږ سره ریالونه دي خدای پاکه. نو د ریالونو ناشکري چې ریالونو والا وکړ ده، نو اوس پورې تیمم وایي ناست دي. تیمم وایي که نه وایي؟ تیمم وایي ناست دي. نه کار شته نسته. یو ما ټلیفون وکړی وی 2 میاشتې یا 2 ورځې وشوې چې یو ورځ مې کار نه دی کړی. مې مستی به هم نه کوله که مستی مه کوئ که نه. شکر د الله ادا کوئ. غریبۍ کې تلي په دوبۍ باندې عذاب راغی، لایقو د عذاب دوبۍ لایقه وه. حتی مسلمان ملک ته ټول دا سړي ښځې بربند روان دي. سیلاب یې پیراویست، ګلی یې پیراویسته، سیله یې پیراویسته، یو ګاډی به بل له راپرېږدي، بل له. الله سره ډېر ښایسته نظامونه شته، خو کوي نه. زمونږ مني نه چې داسې را خلاصوم والا چې سمېږي وایي که نه، بیا د سمېدو مزه نشته، بیا خو خوند نشته. چې دا دې نه ونه چې ته به وایې زما د نیکه د توبې، نو بیا څه توبه ده؟ توبه ده چې چا نیولی نه ته وایې زما توبه ده. جنت جهنم دې نه دی لیدلی او ته د جنت طلبګار او د جهنم نه ځان بچ کولو دوا کوي. نو مزاغه نو هلته ګورئ، تاسو به د فیسبوکیانو لیدلي، هغه لاندې باندې سیکرټونه یي که نه، توبه ریټونه ګران دي. نو هغه کورونو کې د مکانونو لاندې اوبه تللي، اوبه زنګونو پورې اوبه دي، پاکستانیان پښتانه پکې ګډېږي او اتڼ کوي او ریکارډ یې لګولی دی. د خدای عذاب کې دومره ډوب شوي دي اوبو کې ګډېږي. ما په خپله موبایل کې لیدلی سړو. پاکستانیه ته سم نه شوي که دوبۍ والا ګډېږي، د هغوی بلډینګان دي، ته خو خوار د دې ځای نه تللی، ته څنګه ګډېږي؟ نو دلته په مبصرۍ باندې هغه مالونه لګول، نو الله پې هلته کنټرول اوس پې راویسته. الله دې اسانتیا کې کمال ته زمونږ وروڼه دي، زمونږ ملګري دي، ټول د الله خوشحالۍ کې. څه نورې خبرې شته؟ زما خو نور بس دی، بس دی. درود